بسم الله الله أكبر. مبارك شيء مبارك شيء. الله د دې په کاروبار کې برکت واچي، د خوشحالو ذریعه وګرځي، د رحمتونو ذریعه وګرځي، د دې د راتګ زموږ د دې علاقې لپاره د خیر او برکت ذریعه وګرځي، د دې د لیدل زموږ لپاره د خیر او برکت ذریعه وګرځي. کریم رب حلال فراخ رزق ټولو ته ورنصیب کړي، بې مشقته بې محنته ټولو ته فراخ رزق ورنصیب کړي، او کریم رب زموږ ټولو نه رضا شي، حلال رزق ګټلو توفیق ټولو ته نصیب کړي، او یا الله زموږ ټولو ګناهونه په نیکو باندې بدل کړي. څومره حاضرین دي د دې د دنیا او د آخرت ټول مسائل حل کړي، یا الله د ټولو مشکلات حل کړي، د ټولو پریشانۍ ختم کړي. کریم رب زموږ د ټولو سفر آخرت جنت البقیع په لاره باندې نصیب کړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه. مبارک شي. دغه خصوصي دوا چې کومه ده په 200 چوک کې د کم د پیو د دکان پرانیسته وشوله، دې نه مخکې به منګه د فضل مولا دود پروشو د یو شمېر شاخونو چې کوم دی افتتاحګانې وکړلې، خو 200 چوک ته د ناظم 200 کلي یا 200 بازار چې کوم دی نو د ناظم صاحب د پیو د هغه په نوم باندې د دکان افتتاح وشوله. مفتي صاحب باقاعده پیتا کټ کړله. یقینا دا د 200 کلي خلکو دپاره د خوشحالۍ خبره ده، ځکه چې دوی په جار دا خبره کوي، خو په پیو کې چا ملاوټ ومونته نو 1 لاک روپۍ به جرم ورکوو. دا ډېر کم خلک وایي، دلته کې ولا خلک جوازونه پیدا کوي چې په پیو کې باچي او په اوبو کې پیچي، په ګوړه کې چینی اچي او په چینو کې ګوړه اچي، ساسر وینه غورځوي. دلته د الله نظام، الله موږ ته څه وایي، اسلام موږ ته څه وایي، قرآن موږ ته څه وایي، او حضور پاک صلی الله علیه و وسلم جون کې موږ ته څه لارښوونه کړې ده. نو دلته ولا خپل خپل جوازونه د کاروبارونو کې پیدا کوي، خو دا واحد برانډ دی فضل مولا برانډ چې هغوی دا خبره کوي، او انشاءالله چې ناظم کوم دلته کې 200 کلي کې دا پرانیسته وکړله، همداغوی په نقش قدم باندې به دوی سره باقاعده کیر ملاویږي، تازه کیره چې دا دوی خپل تیاری پی چې کوم دی نو هغه تازه پی چې خپل فارمونه دي د هغې نه راځي. د 200 کلو لپاره ډېره د خوشحالۍ خبره هم په دغه باندې به خبرې اترې کوو. مفتي صاحب را سره موجود دی، خپله پېژنګلو وکړئ مفتي صاحب. او تجارت چونکې دا یو ښه قصب دی او دې کې الله پاک برکت اچي، خو هغه کوم قسم تجارت دی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله رب کریم دې ستاسو عمرونو کې برکت واچوي، او د ناظم صاحب دې د دې د ملګرو د راتګ د زموږ د کلي دپاره د خیر او برکت ذریعه وګرځوي. الله رب کریم دې د دې په دې کاروبار کې برکت واچوي. کاروبارونه خو ډېر دي، خو ټولو کې لکه څه نه څه هغه ملاوټ او دغه چې دی دا وي، او د دې دا لیکل ما وکتل نو ډېر زیات خوشحاله شوم. یاسر مولوي صاحب سره ما خبره وکړم، دوی خو ډېر غټ دغه لګولی دی او انعام اعلان یې کړی دی چې که چا ملاوټ، نو دا خو زموږ دپاره د الله رب کریم حکم هم دی او د نبی علیه الصلاۃ والسلام حکم هم دی چې ملاوټ چې دی دا تاسو مه کوئ. شعیب علیه الصلاۃ والسلام قوم دغه شان ناب تول کې او ملاوټ دغه چې دی دا شروع الله رب کریم په سخت عذابونه راوسته. مخکنی قومونه مثالونه موږ ته مخې ته دي. الله رب کریم په هغوی باندې چې چا ملاوټ کړی دی یا ناب تول کې کمی زیاتې کړی دی، هغوی باندې سخت عذابونه، هغه زموږ دپاره یو نقشه ده. ماشاءالله د دې د اعلان نه او دا انعام چې مقرر کړی په دې باندې زموږ تسلي وشوه، او دوی ته چې ما وکتل اکثر د دوی مشران چې دي دا باشره ماشاءالله، نو الله دې ټولو ته حلال رزق ګټلو توفیق ورنصیب کړي. دا یو اهم عبادت دی، او الله دې زموږ د کلي دپاره د خیر او برکت او د خوشحالو ذریعه وګرځي. ډېره زیاته مننه. یقینا د 200 کلي دپاره ناظم چې کوم دا پی دغه که ناظم دې نه مخکې څه نور دوکانونه شته دی که نه ړومبي دوکان؟ نه چې د دې نه خو مخکې هم دوکان کاټلنګ کې هم شته، پېښور کې هم شته، او دلته کې ډېر زیات تکلیف و د خلکو ته. دا به ډېر لرې لرې نسبت نه به راتلل او پی او ماسته، نو تکلیف به مو یا به یخني به وه، باد به باران به په موټر سایکل بس راتلی نه شو د باران د وجې د یخنۍ د وجې. نو موږ دا سوچ وکړو چې یاره موږ دلته کې خپل یو شاخ کولو کړو چې خلک د دې تکلیف نه خلاص شي. نو انشاءالله دلته به موږ سره کیر به هم ښه پیور میلاویږي، سوچه غوړي به هم میلاویږي. د دې نه علاوه که په پیو کې چا ملاوټ ثابت کړ نو کیش په 1 لاک روپۍ انعام وي، په ځای به ول انعام ورکړو. دا به پکې نه چې دا چل دی هغه چل دی، خو د دې خپل یو طریقې کاري د موږ د پی خو د دې نه مخکې تاسو راغلي تاسو کتلي دي، څه دا نه چې دا نن لومبۍ ورځ ده. په تاسو خیال کړي یو سړی یو کاروبار یو اوپننګ وکړي، هغه یو میاشت وچلیږي، ښه کوالټي چلی، یو میاشت بعد هغه بینډ شي بند شي. خو الحمدلله
زمونږ د یو نه دویم د دویم نه دریم د دریم نه څلورم نو د دې وجه دا ده چې دا شی خلکو خوښ کړی دی او دا شی ښه شی دی. بیا به تازه وي او دا به څه وخته پورې وي که نه اکثر څه ټایمه پورې ختم شي بیا دکان بند شي که نه داسې دا به انشاءالله زمونږ به دا کوشش وي چې سهار د مانځه نه به انشاءالله مونږ راځو د جمع نه فورا بعد به دلته دکان کله وي او د شپې د ماسخوتن د مونځونو نه ناوخته پورې بلکې چې مارکیټ ټول بند شي نو موږ به هلته ځو چې مارکیټ تر څو پورې نه بند شوی موږ به دلته موجود یو. د ټول اخرې به زمونږ دکان بندېږي انشاءالله او د ټولو ډومبې به زمونږ دکان کلاویږي او دا به پکې نه چې ماسته نشته وروستو راشه او پې نشته ګنټه بعد راشه نه بس څه ټایم راځي انشاءالله فرش شی به دې ته میلاویږي. صحیح فضل مولا صاحب را دي خوښوي ګرانو کتونکو حامد ناظم چې کوم دی د نسبت د هغوی هم یو کوشش دی بیا فضل مولا چې کوم دی په مختلفو ځایونو کې نن د دوسرو کلي دپاره څنګه چې مفتي صاحب افتتاح وکړه یقینا ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو ته تازه خالص پی میلاویږي ماسته میلاویږي کیر میلاویږي څه وایې د دوی د روزګار حوالې سره؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ادم خان بھائی ستاسو ډیره شکریا ده زاس خو تاسو تازه لې چې مونږ کوم ځای کې افتتاح کوو نو تاسو راځي ان شاء الله هغه نور ځای نم تاسو کتل 400 د دې مرګري وی چې 200 کې ډېر تکلیف ته په دلته یو شاخ کولاول غواړي ما بالکل کولاو کوي نو دې مرګري افتتاح وکړه ان شاء الله په به هم معیاري ملاويږي 400 ته تاسو چکر لګوي نن خو لازم لاټ یو ګوري ال تعالی ته ګوري چې سب پوزیشن د مرګرو نه تاسو کوي چې کم پي نوړي مازیګر کې هغه رش روش تاسو ګوري کنه په لوا د پته ولګي ان شاء الله شی به اورجنل ملاويږي په زمواره او ملاوي. صحیح ډیره زیاته مننه ګرانو کتونکو دا 200 کلي دا موږ د 400 مردان سره بونډري ده خو دې کې کافي نوکر پیشه خلک دي نو دلته کې د پیو د کاروبار ډیر زیات اهمیت دی او د دې نه پات چې کم دین عمرزو ته روان دي دوی چې دکان ګوري نو په سنټر باندې دکان ګوري دا غي د کری زیاته ولې نه وي خو چې خلکو ته سانتیاګانې ویګنی په مارکیټونو کې دنه دکانونه په 1000 او 2000 ملاويږي خو دوی په پران باندې دکان ګوري دا غي وجه دار چې سړی ته په نظر وي دوکان شي بل څوک دوکان کی بل نوم استعمال نه کی زمون نوم په بل ځای کې استعمال نشي باقاعده د دوی د دکانونو دغه شانت افتتاحګانې کیږي دا پسکرین راځي د دوی نوم خو څوک استعمالي نو دا غي خلاف دوی حق لري چې هغه خلاف کاروي کی تازه په خپل فارمونه دي او دا چې د اختر او دغه سروي چې کم دی غفم په ټول باندې خرڅیدا چې کنه اوس روان یې نور زینو تم تنګیم د بالکل چاته تکلیف په کوم علاقه کې زمونږ د لمبر دی کې موږ سره رابطه کوي ان شاء الله غلطه بوده شي تنګیو مرزو ته خو روان یې مرزو ته شف قدر بالکل دې ټول خلک تم لري چې دا دود پروش راشي دا تازه اګانو کتونکو فضل مولا دود پروش یا حامد خان یا په 200 کلی کې د ناظم صاحب دا ناظم لیکلی د بیا سره صاحب هم لیکلی دا صاحب نه پس پکې بیا سړي نو د سره چې کم دنو په او دار سره ملاویږي څنګه چې دعا وشول الله پاک د دې په کاروبار کې برکت واچي او یقینا وی لګي ګټه خو تل ګټه مونږ پښتنو کې دا مرشته چې مونږ په شارټ کټ کې ځان مالدارو هغه پس منګلینګ په دغه لانچونو کې پتاګ او په دغه راشه مخنتو کې ته 10 روپے ګټه په سعودي دوبه کې 50 روپے ګټه دا 10 روپے ته بهتر دي د خپل بچو سره شپه خو می کنه نو دې کاروبار لوده ورکه خپل هنر ګوره یو ځای کې دلته دا خبره کومه د افغانیان روان دي د وخت افغانستان ته خو چرته افغاني چې کم دنو چې غلامي به نه کړی یعنی د چا سره کار نه کړی خپل به کاوه خرسي خپل پرتګال خرسي خپل روزګار کې مونږ پښتانه په کاروبار شرمېږو مونږ په دوبه سعودي ته لاړ شو چې راشو شپږ میاشتې چټیو کو هغه پیسې چې ختمې کړو بیا لاړ شو دلته کې په روزګارونو د سره اوس ناظم سره به څو کسان په نوکرۍ وي تاسو یاد ساتئ ښه څونه خلکو ته روزګار ورکړه تاسو په دې باندې نمبر شته اډر باندې تعالی کور تم پیدر لګي نو خدای دې دوی کاروبار کې برکت واچي.